أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. سورة الأعراف منگا شروع کرے ہو. یہ صورت کی بنیادی طور باندې درې مسئلے ذکر کړي. یو مسئلہ تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته آی باندې په ټولو کې آخر کې واقع د موسی علیه السلام ذکر کولا. چې ګوره موسی علیه السلام ته قدم په قدم هغه باندې مصیبتونه راغلي دي، پریشانۍ راغلي دي. زړه یې تنګ کړ. نو زما محبوبه تم مسله بیانوا، زړه متنګوا. به د اهل کتابو قباحتونه ذکر کول. یو قباحت داوی دا ذکر کړی چې هغه مونږه معاف کړی شو. نو د دې په دې خبره باندې رد کو فصلورو طریقو سره. اوله طریقه دا چې تاسو مونږ معاف کړی شو، نو تاسو نه په کتاب کې دا وعده ولې اغستې شوی و چې په الله به صرف حق خبره کوي، دروغ بنوي. او دویم رد دا چې تاسو مونږ معاف کړی شو، نو تاسو باندې کلتور غر ولې نه پاسه کېدو، دا ځکه چې تاسو معاف کړی شوی نه وای. دریم رد دا وایي اخذ ربک من بني آدم من ظهورهم، چې تاسو نه عهد الګ اغستلی شوی و چې تاسو ټول دا اقرار کړو چې انت ربنا، ته زمونږ رب، بل څوک زمونږ حاجت روا نشته. تاسو وعده کړی دا چې رب زمونږ صرف دی او ستا تابعداري وکړو. نو تاسو څرنګه وایئ چې موږ معاف کړی شوي. څلورم رد په ذکر کو واتل علیهم نبأ الذي آتیناه آیاتنا، تاسو یې موږ معاف کړی شوي. نو بلعم بن باوره چې ستاسو مولا و، د هغه مثال ولې الله سپي سره ذکر کو، نو معلومیږي دا چې تاسو دا دعوا غلطه ده. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وانفسهم كانوا يظلمون. دی آیت میں تعمیم د مثال ذکر کړي. دا مطلب نه دی چې دا مثال صرف د بلعم بن باوره په باره کې بس، دا صرف د بل چا په باره کې نه دی. نه بلکې دا الی یوم القیامه تر ورځ د قیامت پورې هر هغه کس چې هغه سره د علم ګمراه شو، نو هغه باندې دا مثال فکر کیږي. دې وجې نه شاول الله محدث دهلوی رحم الله کتاب دی الفوز الکبیر، هغه فرمایي د یهودیانو خباثتونه ذکر کړي دي، د نصاراو خباثتونه ذکر کړي دي. دې فرمایلي دي چې دا آیاتونه، دا خباثتونه صرف د هغه خلکو پورې نه دي خاص کم کې تیر شوي دي. که هغه پورې خاص کړي نو دا خو مطلب دا دی چې قرآن صرف د هغه خلکو د پاره راتلونکي زمانې د پاره قرآن مجید نه دی، بلکې هغه فرمایلي دي چې چېرته تاسو د یهودو صفات ګورئ نو په علماء سوء کې وګورئ. علماء سوء هغه ته ویلی شي چې هغوی د قرآن او سنت خلاف فتوی ورکوي، هغې ته ویلی شي علماء سوء، نو هغوی ته وګورئ. او که چېرته تاسو د نصاراو نمونې ګورئ نو پیرانو ته وګورئ، کم پیران چې باطل پرست پیران یې هغوی ته وګورئ. نو دې آیت کې الله تعالی دا ذکر کوي چې دا مثال عام دی تر ورځ د قیامت پورې. څوک چې هم دنیا طرف ته میلان کوي او خپل د نفس تابعداري کوي، نو هغه په دې مثال کې داخل دی. دا ډېر بد دی مسله صفت للقوم الذین، داغه قوم کذبوا بآیاتنا چې دروغجنې ګڼلي آیتونه زمونږه، وانفسهم ځانونه خپل د الله آیتونه دروغجن ګڼلي، ځانونه خپل دروغجن ګڼلي. کانوا یظلمون، ودوی ظلم کوونکي خپل ځانونو سره. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون. د دې ځنا تر اخر د سورته پورې داسې آیتونه به ذکر کوي چې هغه د دریو وړو دعوو مضامینو سره متعلق دي. اول مقصد داو تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فلا يكن في صدرك حرج من، ندی شي د دې قرآن د بیان نه ستا په زړه کې تنګیا، صرف بیان دی، مسأله رسول دی. باقي یو سره منی نه منی په دې باندې څه نه نیول کېږي. من یهد الله، هر هغه څوک چې الله ورته هدایت وکړي، فهو المهتدي، پس دې په سمه لار باندې روان. چا ته چې الله هدایت وکړو پس دې په هدایت باندې. لیکن ومن یضلل، هر هغه څوک چې الله په مور د ګمراهۍ لګول، فاولئک هم الخاسرون، پس دا کسان هم دي پوره تاوانیان.
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. دا آیت د دې تعلق دې دویمې دعوې سره. دویم مضمون په دې صورت کې دا ذکر و چې اتبعوا ما انزل الیکم، تابعداري کوئ د هغه حکم چې تاسو طرف ته رالېږلی شوی دی، چې هغه قرآن مجید دی، احادیث د پیغمبر دي. چا چې د دې تابعداري نه ده کړ، د الله د حکم تابعداري نه ده کړ او یې تباه او برباد شو. لکه وګوره ابلیس ته، او چا چې تابعداري کړله او الله کامیاب او کامران کړو. لکه وګوره آدم علیه السلام ته. ولقد ذرأنا، نو د دې آیت تعلق هم د دویم مقصد ځینې مسلې سره دی. ولقد ذرأنا، تحقیق سره پیدا کړي مونږه، لجهنم، د پاره د جهنم، كثيرا من الجن، ډېر د پیریانو نه، والانس، ډېر د انسانانو نه. الله وایي چې ما دې د جهنم د پاره پیدا کړي. سورة الزاریات آیت نمبر 59 کې وایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما انسانانو جنات صرف خپل عبادت د پاره پیدا کړي. او دلته وایي چې د جهنم د پاره مې پیدا کړي. نو دلته په ذهن کې یو اشکال راځي. نو د هغې یو جواب دا دی چې دا لام په کلام د عربو کې په ډېرو معنو باندې راځي. یو لام راځي د پاره د عاقبت، د پاره د انجام، او یو راځي لام د پاره د غایت، یعنی د پاره د مقصد. په سورة الزاریات کې الله د انسان د پیدایش مقصد ذکر کړی دی چې د انسان د پیدایش مقصد هغه زما معرفت دی. او په دې صورت کې لجهنم لام ذکر کړل، دا د پاره د عاقبت، چې مقصد خو د انسان د پیدایش د الله عبادت دی. چې کله عبادت پرېښودو، ځان یې ذلیل کړو، نو دی د هغه عاقبت او انجام د جهنم ګور دی. نو د دې مطلب دا دی چې بالآخر و نتیجتاً دی به جهنم ته ځکه ځي چې د الله تعالی عبادت پرېښودو. او دویم جواب بعد ذکر کوي چې غایت په دوه قسمه دی. یو ته ویلی شي غایت تشریعي، دویم ته ویلی شي غایت تکویني. غایت تکویني معنی دا ده چې دا انسان چې کله د الله تعالی عبادت پرېږدي، نو دی د جهنم مستحق کېږي. او الله تعالی پیدا کړی د دې دپاره دی چې دی د الله تعالی عبادت وکړي. ولقد ذرأنا، تحقیق سره پیدا کړي مونږه، لجهنم، د پاره د جهنم، كثيرا من الجن، ډېر د پیریانو نه، والانس، ډېر د انسانانو نه. وجه راتلونکي آیت کې ذکر کوي ولې لهم قلوب، شته دوی د پاره زړونه، لیکن لا یفقهون بها، سوچ نه کوي په هغې سره د الله په کلام کې. عقل شته دی، زړه شته دی، لیکن په دې سره سوچ نه کوي. ولهم اعین، شته دوی د پاره سترګې، لیکن لا یبصرون بها، نه ویني دوی په دې سره حق. ولهم آذان، شته دوی د پاره غوږونه، لا یسمعون بها، لا یسمعون، اورېدل نه کوي دوی بیا په دې غوږونو سره حق لره، دا خبره نه اوري. څه معنا؟ په زړه باندې مهر لګېدلی دی، په سترګو باندې پردې دي، په غوږونو باندې مهرونه لګېدلي دي. لکه سورة بقره کې تېر شوي دي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه. دا مهر چې لګي په انسان په غوږونو باندې، په سترګو باندې، په زړه باندې، دا د انسان خپل عمل وي. لکه حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنه کې راځي چې کله یو انسان ګناه وکړي، نو په زړه باندې یو تور داغ ولګي. که چېرته دې توبه وباسي، نو دا داغ ختم شي. که نه باسي، بل داغ ولګي، بل داغ ولګي. اخر دا چې د زړه تک تور شي، دی د زړه توبې طرف ته نه بایل کېږي، او بیا په زړه باندې تیاره پرته وي، نحوست پکې پروت وي، دی د بد اعمال کې نیک اعمالو طرف ته د توجه نه پیدا کېږي. اولئک کالانعام، دا کسان په شان د ډنګرو دي، په شان د ځناورو دي. بل هم اضل، بلکې د دې نه هم ډېر بدتر دي. اللهم لا تجعلنا منهم. اولئک کالانعام، دا کسان په شان د ډنګرو دي، په شان د ځناورو دي. دا تشبیه په څه کې ذکر کړله؟ لکه څرنګې ځناور چې دی، دا هغه کار صرف خوراک او څښاک وي، بل طرف ته څه سوچ نه وي. نو دارنګې دې کفارو مقصد په دنیا کې صرف خوراک او څښاک છે، اور آخرت طرف ته بالکل توجه نشته. نو ډنګر شو که نه شو؟ اور دې د دې نه بدتر دي. ولې؟ ځکه چې ځناور که د الله تعالی تابعدار نه دي، د الله تعالی فرمان بردار هم نه دي. ځناور که عبادت نه کوي، لیکن د الله تعالی نافرماني خو هم نه کوي، کله د الله تعالی خبره مني. اور دا انسان چې دی، دی د الله تعالی نافرمان دی. ځکه الله تعالی فرمایي بل هم اضل، بلکې دې د دې نه هم ډېر بدتر دي. اولئک هم الغافلون،
دا کسانم دوی بے خبره ځان باوجود د پوهې نه ځان بے خبره کړل د الله تعالی د کتاب نه. ډېر بد مثلو مثال یا صفت داغه قوم کذبوا بآیاتنا چې دروژن ګڼي آیاتونه زمونږه وانفسهم ځانونه د دوی کانو یظلمون دوی ظلم کوونکي په خپل ځانونو. من یهد الله ورسوله څوک چې الله ورته هدایت وکړي فالمهتدی پس دی په سمه لار روان ومن یضلل څوک چې الله پرې ورته ګمراهي ولګوي هم الخاسرون بس دا کسان هم دي پوره تاوانیان. ولقد ذرأنا تحقیق سره پیدا کړل موږ جهنم لپاره د جهنم کثیرا من الجن والانس ډېر د پیریانو نه ډېر انسانانو نه لهم قلوب شته دي لپاره زړونه لیکن لا یفقهون بها سوچ نه کوي په هغې سره ولهم اعین لا یبصرون بها شته دي لپاره سترګې لیکن لیدل نه کوي په هغې سره ولهم آذان لا یسمعون بها شته دي لپاره غوږونه اورېدل نه کوي په هغې سره اولئک کالانعام دا کسان په شان د ډنګرو دي بلهم اضل بلکې د دوی نوم ډېر بدتر دي اولئک هم الغافلون دا کسان هم دوی دي بې خبره